الشيطان الرجيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. د ټولو نه وړاندې په مؤمن مسلمان باندې دا خبره فرض شي ده چې دې الله تعالی وپېژني، بغیر د الله د پېژنګلنو نه د عبادت الله نه قبلوي. معرفت د الله تعالی دا بنیادی چیز دی. منځ، روژه، زکات، حج دا وروسته مسلې دي. مسله د معرفت دا بنیادی مسله ده، لومبنۍ مسله ده، او دا د قرآن کریم خلاصم ده. د قرآن کریم د نزول مقصد هم دغه دی چې دا انسانان د الله بندگان ما وپېژني. دغه سلسله کې الله تعالی په لکونو انبیاء علیہ السلام د عالم ته رالیږي چې خلکو ته الله وښیي چې الله تعالی څوک دی، بلکې د ټولو انسانانو او د پیریانو د پیدایش مقصد دا د الله تعالی پہچان دی، دا د الله تعالی معرفت دی. مونږ تاسو نه څوک تپوس وکړي چې الله تعالی مونږ د څه دپاره پیدا کړي یو، نو مونږ به دا جواب کولی شو چې الله مونږ د خپل معرفت دپاره پیدا کړي. لماذا خلقنا الله تعالی؟ خلقنا الله تعالی لعبادته ومعرفته. الله مونږ د خپل بندګۍ دپاره او د خپل معرفت دپاره پیدا کړي. بندگی د الله تعالی انسان هله کولی شي چې دی خو الله پیژني که. اوس یو سړی دی الله نه پیژني، نو دی به د الله بندگی په کومه طریقه کوي؟ دغه مرکزی مسله ده د قرآن کریم. تاسو روباسئ سورہ زاریات. سورہ زاریات دا تقریباً شپږشتمه او اوویشتمه سپاره ده. اوویشتمه سپاره 27واں پارہ سورۃ الزاریات دائی 55 نمبر آیت دی. سورہ زاریات چکل اختتام تا سورت رسیگی 55 نمبر آیت کریمہ. دلته کې الله تعالی
د ټولو انسانانو د ټولو پیرانو مقصد د پیدایش ذکر کړي چې کوم کسان په قران پاک پوئږي خصوصا قاریان دي هغه د مشرانو سره د آیتونو پراويستلو کې مدد وکړي د دې لپاره چې وخت ضایع نشي هغه سره یو ځای کینی نو الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما نه پیدا کړی پیران او انسانان الا ليعبدون مگر د دې لپاره چې دې زما بندگی وکړي د انسانانو د پیرانو پیدایش مقصد سو د الله بندگی د الله بندگی مو څنګه کې چې الله او پیژنې کنه ذکر عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ او دانګي مفسرین دلته ذکر دا معنا کوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي الا ليعرفون ما پیران انسانان د دې لپاره پیدا کړی چې دوی ما او پیژني نو یا الله مونږ چې تا پیژنو زمونږ هو کاروبارونه دي فکریان دي زمینداریم دي دکانداریم دي ډېر مسلیم دي نو مونږ به ولې دا مسلې نه حل کوو مونږ به د ځان د پاره کار روزګار کوو رزق بغټو خوراک بغټو الله فرماینا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون زنغوانم د انسانانو نه رزق د رزق ذمہواری ز پدی نه واچو چې تاسو ځان رزقونه غټه بل کار بم نه نا د رزق ذمہواری الله ما په خپل ځان اغست کنه وما اريد ان يطعمون او زنغوانم د دې چې دی مالم خوراک راکې الله وی نه دی مال راکې او نه دی ځان له پیدا کړي دی چې د کوم مقصد د پاره ما پیدا کړی دی هغه کار کوي باقی الله وی کار زما دی دی هغه څه کوي چې د پاره پیدا شي دا په کرم هاو خلق دی دی ټول له الله څنګه ورګي جواب دا دی ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين یقینا الله تعالی خاص مغا ډیر رزق ورکون کې له خاوند زور اور مضبوط زور اورم دی مضبوطم دی د الله په صفاتو کې یو صفت رزاق دی دا سی وی ورکوم کنه نو آیت نه معلومه شو چې الله تعالی د ټول انسانیت بلکې په شمول د پیرانو چای د جن وي د دې پیدایش د څه لپاره کړې ده د الله معرفت لپاره د الله پہچان لپاره مونږ تاسو چې مون نه زده نه مون بسنګ کوو نو چې الله تعالی چا نه پیژندې هغه بندگی بسنګ کوي دغه د قران کریم مقصد دی قرآن کریم نازل شوم دغه مقصد د پاره د دنیا او د آخرت کامیابی په دې خبرو کې پرته ده چې یو بنده د الله تعالی الله او پیژني دا توحید او پیژني دا اسماء او صفات او پیژني دا قدرتونه او پیژني دا لوی کبریا او پیژني دغه سے خلق دنیا کې هم کامیاب دي دغه سے خلق آخرت کې هم کامیاب دي بنیادی کام هغه معرفت د توحید دی شیخ عبدالسلام رحمه الله
داغه په کتابونو کې دا مسلې مونږ لیدلې چې د قران کریم مرکزی موضوع توحید دی. قران د سنه باس کوي د توحید نه، د الحمدلله تر والناس پوری الله ټول توحید بیان کړی دی. امام ابن قیم ځکه وایي دا سه آیت په آیتونو کې نشتا مگر پای کې والله خپل توحید بیان کړی. بنیادی مرکزی عنوان د قران پاک څخه دی توحید. تاسو نه څوک تاسو کې چې د قران کریم خلاصه صدا مضمون سره موضوعي صدا تمر توحید دی کنه. قران نازل کړ الله دې د پاره دې سره د دنیا بقام راځي، دې سره د آخرت بقام راځي. د دنیا جون چې حقيقي په توحید بخکیږي. کله چې د توحید نظریه والا خلق په عالم کې موجود نه وي نو دا دنیا هم نه وي. دا دنیا هو چې الله تعالی بعد ساتنه دا دای په دې وجه ساتنه چې په عالم کې د توحید والا خلق موجود دي. په دې سوچ مکوئ غواړي چې دا به د ساينسدانانو په وجه آباد ساتني، دا به د بانک بیلنس د خلکو د وجه آباد ساتني، دا به د دنیا ماهرینو په فن د وجه نه آباد ساتني. نه، دنیا چې آباد ده د چا د وجه آباد ده؟ د توحید پرستو د وجه. دې قصو می سوت الله نه ګوري. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ. قیامت بنا قائمیگی ترسو پورے چھ پدی دنیا کی داسی یو انسان موجودی چا خلقو دا آواز کی چھ او خلقو عبد اللہ، خلقو دا اللہ بندگی کوئے، او خلقو اتقوا اللہ دا اللہ نو یرے گے، او خلقو اللہ یواز لائق و مستحق د عبادت وګڼي. دا یو انسان په عالم کې موجودی نو قیامت ناراضي. د موحد سړي په بقا باندې دنیا باقی پاتې ده. دونه یو مهمه مسله ده. دا نور مسلې بیا وروسته دي. لا تقوم الساعة نو ما تاسو چې په دنیا کې کامن راضی نو په توحید راضی. فسادونه ختميږي په توحید ختميږي، اختلافات ختميږي په توحید ختميږي، اتفاق اتحاد د مسلمانانو په توحید راضی. تاسو روبا سے حال تک و پوئی شئی اللہ دا بیان کرے دے. سورۃ الانعام 82 نمبر آیت سپارہ دما خیال اتم ختمی ختمی آیت کی ذلک غلط شم. ہاں صحیح جاؤ وہ ختمی کا نا 82 نمبر آیت. روم ویسلو سورۃ الانعام وہ پارا آیت نمبر 82 81 گورے ورتا. اللہ تعالیٰ فرمائی الذین آمنوا آئے کسانو چی ایمان روڑ دے ولم یلبسوا ایمانهم بظلم دین ندے یو زیکڑے دخل ایمان سر شرک. ظلم نمراد دلتا شرک دے. ایمان روڑ دے خو ایمان سر شرک ندے رو زیکڑے.
پرون ما تاسو په سوره یوسف کې دا مضمون بیان کو شرک د ایمان سره نه یو ځای نه تارونه چولی دي نه میلونه چولی دي نه ساختونو پسې منډه وي نه تعویذونو پسې منډه وي ایمان صفا راوړي دي الله فرمایي اولئک لهم الامن شته د دې لپاره امن په دنیا کې وګورئ دغه سي خلق الله تعالی امن ور کوي دغه سي خلق الله تعالی بچو ور کوي وهم مهتدون او حال دا چې دی په سملار باندې روان دي سملار والا سوق دي توحید پرس خلق دي امن والا سوق دي توحید پرس خلق دي موحدین خلق به د امن والا دی چا سره په امین باندې جګړه نه کوي دی چا سره په تراو باس نه کوي دی څوک د جمعات نه نشړي چې به زمون جمعات کې مونږ مکوا ځکه چې تامین نه ویني چې امین نه ویني جمعات نه وځه دا توحید پرست دا کار نه کوي چاته داسې نه وي چې ته جمعات ترازی نو امین به پزور وي داسې دی نه وي چاته نه وي چې رفع الیدین نه کې مرزا دا د امن والا خلق دي تاسو وګورئ حرمین ته جلال شال ته کې څوک چاته سنوي امامان لګیا دي ارس کوي او چا سره جګړې نه کوي الحمدلله زمونږ جمعاتونو کې چا سره مونږ جګړې نه کوو څوک چې راځي څنګه مونږ گئی کوي توحید والا د امن خلق ظلم د ایمان سره نه یو ځای کړي امن شته دي ته هدایت شته امنم دی او د هدایت هم دی ځکه محدث البانی وایي وبالتوحید يتحقق الامن في العباد والبلاد په توحید سره چې امن راځي بندګانو کې هم او په ملکونو کې هم چې ته په ملکونو کې امن واړې نو توحید عقیده وقائم کته په بندګانو کې امن واړې نو د توحید نظریه بدای ذهنونو ترسه والله که توحید نه بغیر تامن راولي نه ملکونو کې امن راتلی شي او نه په بندګانو کې امن راتلی شي دغه افراطفری وي دغه انتها پسندې وي دغه قتل و قتال وي او دغه کیسه بروانی صرف یو د توحید نظریه ده تاسو راشه د عربو ملکونو کې هو قتل لسکو کی تاسو مدانی لیدلی شاز نادر کې یو قتل نمشین په سبای هغه پارسی کړی الته دې سو غلاو کی الته دې سو غلطه مسلې وکي توحید باندې چې يتحقق وبالتوحید يتحقق امن العباد والبلاد امن د بندگانو چې راولي په توحید به راولي امن د ملکونو چې راولي هم په توحید راولي دا نه کیږي چې یو ځای کې شیعه خپل आवाज وچتای بل ځای کې صحیح خپل چولې خرڅي بل ځای کې هندو خپل پروګرامونه کوي بل ځای کې علي حدیث لګیا دي خپل ټماټر خرڅي نو بل ځای کې دیوبندیان روچت شو سر به کف سر بلند आवाज په دې امن ناراضي دا هو اختلاف دا فساد دا لار خورول لګا بل ځای کې شیعاګان روزي صحابه پس یعقوب کوي نال سنت روزي نو داغي خلاف خبري شروع کی تر سوچ دې توحید نظریه نه جوړ کړی امن ناراضي ځکه شیخ البانی رحمه الله یو عظیم شان رساله لیکلې دا رسالې نوم ده التوحید اولا نو پای کې لیکلي یجب العنایت
वल इहतिमाम बित्तौहीद अव्वलन कमा हुआ मनहजुल अंबिया व जमीउल मुरसलीना। एहतिमाम के साथे तरकीज से साथे मरकजी चीज बुनियादी चीज अवल तौहीद दे। दा मनहजो द टोल अंबियाओ, दा मनहजो द टोल रसूलान। तो आखिर खल्क अवल बराबर है कहना यो सड़े रे मसलन दागदा नजरिया चे कब्रों वाला मदद कोले शी, दागदा अकीदा चे दा तावीज़म द नफ़े और द ज़रर वाला दे और तागत वे चे यार तरावीश शल्म कवा तकवा न तो कम करनी उस अल्लाह पतरा हो सके आगत यार या अमीन पर जोर आए पर मज़वाए दा मसले वर सर के दाग बुनियाद से फर्दे अगल अल्लाह ने दे बेजंदले मनहज दा अंबियाओ द रसूलानो अवल सो तौहीद हो पता बुनियाद बांधे दे आलम के डेर शिरकू न फारू खास कर दारब पजमक की डेरा अफरा तफरीवा आरज़े के दार चा दे मलक हुकूमत बरवानो रियाज के बेल हुकूमत हो, कसीम के बेल हुकूमत हो, मक्का के बेल हुकूमत न हो जका अरबो होडेरा फराग अजमकना और खास कर द खिलाफत उस्मानिया और सल्तनत उस्मानिया ददी असर रसूख पदगज मकबान ज्याद द शिरकियात पक्यू सूफियानिज्म पक्यो द किताब और सुन्नत न खिलाफ खबर पके हुए अल्लाह ताला प जजीरे अरब के यो अजीमुशान इंसान पैदा करलो द अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ताला दागा वक़्त अजीमुशान आलिम दीन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ताला दागा पकोर के यो बचे पैदाश हो दागा नुमो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह मोहम्मद नुमी बिके खोदो दरियाज खार न तकरीबन 30 किलोमीटर वान दी ओयना खार की रे पैदा शे योल सवा पिंजल हिजरी की योल सवा पिंजल हिजरी की ता तकरीबन 1702 की रे पैदा शे नन्न 200 काल उड़ान दे आगा ददी अरबों पर इस्मका बांधे दास अजीमुशान राज के खोदलो और द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दासी पैरवी होगा दासी ताबेदारियों का सरंगी थी द पैगंबर पाक ताबेदारी पखपल दौर के सहाबा इकराम करे हुआ शेखुल इस्लाम पनुम बांधे दे मुसम्माशो उरुस दौरुनु के अल्लाह ताला दल प कुरान और सुन्नत बांधे दुमरा लुई महारत वर करे हो हर यो किताब तगोर न तो तौहीद पनुम बांधे भाई किताब तौहीद द मशहूर किताब दे किताब तौहीद जो मदारिसों की मिलुसल की खास कर दाज हदीसों मदारिसों की किताब तौहीद द निसाब यो अजीम बरखदा डेरे शरह पाई ब्याली की रिशीवी अगर गड़ीरू मुल्कुनों के ददी किताब पलस्तरों बाने पाबंदेगी मिस्र के तुर्किया की अफगानिस्तान की द हुकूमत पर लिहाज दा किताब तनिशल उसके वक़्त की वम दा मुश्किलात किताब तौहीद दाहगा किताब ने चिपदे के कुरानी आयात सरा और द नबी सल्लम पा हादीस सरा और द सलफ सालिहीन पा अक़वाल सरे तौहीद खल्क़ ते बयान करे
نور کتابونه مشتا لکه سیرت الرسول صلی الله علیه وسلم شو، کشف الشبهات شو، د شبهاتو سپړدلې کړي، الاصول الثلاثه، تهذیب ذات المعاد، مسائل الجاهلیه، مختلف کتابونه د دعوت سره سره تصانیف هم ډیر زیات کړي دي. یو لوی انقلابی تحریک ودو د مسلمانانو د عقیدې د اصلاح لپاره. او زما مخې ته چې دا کوم کتاب پروت دی دام دا کتاب دی القواعد الاربعه دی ته سلور قواعد ذکر کړي. سلور زمنګ استاد د ټول دین او بلکې د قران پاک ټوله خلاصہ دا په سلورو قواعدو کې پرته ده. تاریخ را لیکي د ایران مشهور خار د لونجا غیتوي لونجا دغه تم یو عظیم شان عالم وسیدو داغه نوم شیخ عمران ابن رضوان. دته د محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوت ورسېدو، پیغام ورسېدو، د علماء په خطونه استول د دعوت لپاره. نو دا شیخ عمران ابن رضوان د باندې د محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله دعوت داسې اثرو کو، داسې اثرو کو چې دا مشهور شعر چې مشهور دی ادوی له ان کان تابع احمد متوهبا، ان کان تابع احمد متوهبا فانا المقر بانني وهابي. چونکه زمون مضمون دا نه دی چې ما بتاست ویلو دا محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله د دعوت د بندولو د پاره خلق پته باندې د وهابیت فتوا لګولې و چې دا وهابي دي. حالانکه محمد ابن عبد الوهاب وهابي هونه وکړه، د نوم محمد دا یو تاریخی داستان دی، اوږد داستان دی. وهابیت کله ایجاد شوی، د وهابیانو افکار سو، نظریات سو، او مضمون زنه بیانو. خروس دورونو کې چاچه به د قرآن او سنت خدمت کولو، د قرآن او سنت دشمنانو به هغه سړی ته وهابي وي. دا ابن تیمیه ته ویلې دی، د امام شاطبی ته ویلې دی، دا په د شام لوی علم عز الدین ابن عبد السلام ته ویلې دی. زمونږ استاد په دې دورونو کې څوک چې د کتاب او سنت د نظریات او صحیح خدمت کې خلک وي دا وهابي دي. نور دینه خبر نه چې وهابیت څه ته وایي، د وهابیت پس منظر څه دی. نو شیخ عمران ابن رضوان هغه باندې خلکو د وهابیت فتوا ولګول په ایران کې. نو د غصې نه داسې وی چې ان کان تابع احمد متوهبا فانا المقر بانني وهابي. کله محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري دا وهابیت وی، نو زه اقرار کوم چې زه وهابي ما. دا د محمد صلی الله علیه وسلم پیروکار دي. ډېر حسدونه د سره په خپل وخت کې شي، ډېر حسدونه تر دې چې یو تاریخ مال واستلو. ملک سعود نوړان دی او اینا خار کې یو بل ملک او داغه معمر نومو د لاړلو. دا ملک ځان سره کو سلطان معمر چې بای دا پیغام ما تاسو ته راوړی دی، او سوچو کو چې بغیر د سلطان نه، بغیر د مشر نه دعوت زمخ کې نشم بوته. مولا سړي سو سمني دیکھ لکه دفاع وکا د مسله ومنولا.
په جمع باندې منځونه شروع شو، سودونه ختم، رشوتونه ختم، ظلم ختم، فحش ختم. مختلف علماء په دې باندې فتوی شروع کړلې. هغه وخت کې د الله شان ته وګوره، یو زنانه و داغینه بدکاری شی و، دیو حال ته نظام قائم کړو. زنانه راله اعتراف یو کو چې مانه بدکاری شی د مال سزا پکار ده. که خیال هم کړی دا تاریخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې مشوي. محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ډېر باندې مانی جوړه کې خو دا زنانه په بار بار راتله. ای خلک راجمع کړل سمساره کا او خبره چې ورسېده. مختلفو ملکونو بادشاہانو معمر ته خطونه راواستول چې دا سره به وجني، دا فساد خوري، نظام خرابي. هر څوک چې د دین کار کوي خلک ورته فساد وایي. یعنی پیسې به در باندې بندي کو. د دې حکومتونو خپل نظامی زمونږ تاسو د دور کې د حکومتونو خپل یو کار دی. بعضې ملکونو کې به ختیلی او څوک یې نشي رئیستی، ښه ګیس به یې نشي رئیستی، خپل څه قرارداد داردونه یې څه اصولي هغې ته یې وي که دا سړی دې مړ نه کړو یا دې ونه شړو، هر څه به در باندې بند. خو دا امیر ټینګ نه شو. د محمد ابن عبد الوهاب ته وی یاره وی ته به زمونږ د علاقې نه ځي. دنیا خو عجیبه شی دی که نه. روان شو. وقت کې پیاده پیاده مزلې وې په حجاز کې، شګلنه ځمکه وه، ورپسې سړی م واستولو چې دی کله د حدودو نه وځي نو دی په توره باندې وهي چې ختم یې کړي. همدغې باچا چې تا د په आवाज لبیک هم کړی، عهد یې کړی چې نظام به صحیح چلو، ته به دین بیانې، موږ به چاهت کوو. او دا سړی خپله قصه کوي چې کله زه ورسېدم د ده خواله، بس د الله شان وګوره، په ما هسې ګبراهټ راغی، یره را باندې راغی. الله تعالی د ده حفاظت کو. دی بیا وینې نه راغی، وینه کې ملک سعود په نوم باندې دور سره حمایت وکړو، دور سره ملګرتیا وکړه، دور سره عهد وکړو. دغه تاریخ اوس هم را روان دی. په سعودي عرب کې چې د بادشاهۍ نظام دی هغه د ملک سعود اولاد یې چلی اوس هم. او چې کوم د دین امامت دی، خطبې دي، بیانونه دي، درسونه دي، دا د محمد بن عبد الوهاب په نسل کې را روان دی. دې ته آل شیخ وایي. ګوره اوس هم را روان. هغه د توحید پیغام څونه زمانه بعد را روان. نو ما یې د سره ډېر حسدونه وخت کې شوي. شاعر ځکه وایي حسد الفتى اذ لم يكون مثله فالقوم اعداء له وخصوم. خلقو دې ځان سره حسد شروع کو. دی ولې شروع کو؟ ځکه دوی د ده په شان دي نه وو. خلق حسد د څه د وجې کوي؟ چې د هغه رتبې ته څوک رسېدی نشي. عالمان د عالم سره حسد په دې وجه کوي چې د رتبې ته رسېدی نشي. نو حسد الفدا اذ لم يكون مثله فالقوم اعداء له وخصوم. ډېر دشمنان پیدا شو، ډېر بهتانونه ورپسې وتړل، الزامونه ورپسې وتړل. ما تاسو ته ونه وی خاص کر په دې مسله کې مصر او دارنګې ترکیه حکومت او سلطنت عثمانیه چې کوم علاقو کې باقی پاتې وه، او د فرانس چې کوم پوپان موپان او ملحدینو د دې ټولو په ملګرتیا د ده په خلاف ډېر تهمتونه تړلي شوي دي چې دا باز زمونږ نه دی. الله په فضل و کرم علماء د دې تهمتونو د برات د پاره
ډېر کتابونه د په نوم بیا ولیکل. موږ تاسو له پکار دي چې دغه کتابونه مطالعه کو د دې ټولو تهمتونو نه، وابیانزم، وهابیت پنوم کم تهمتونه چې تړل شوي، او نن هم دغه دعوت په دغه ملکونو کې بند دی. دا یې وجه دا چې خلک کتابونه ګوري که نه، نو پوهېږي خو پرې نه. نو تاسو وګورئ کتابونه. محمد بن عبد الوهاب داعیة التوحید والتجدید فی العصر الحدیث. محمد بن عبد الوهاب داعیة التوحید والتجدید فی عصر الحدیث. د توحید یو عظیم شان داعی په عصر الحدیث کې دا محمد بن عبد الوهاب. دا کتاب شیخ ابن باز یو کتاب لکھلے دے الامام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسیرته. الامام محمد بن عبد الوهاب فی التاریخ، استاذ عبداللہ ابن سعد دا کتاب لکھلے. اردو کی وہ کتاب لکھلے شیخ محمد بن عبد الوهاب ایک مظلوم اور بدنام مصلح. دا لکھلے مسعود عالم ندوی سے. دا ہم ډېر مایا ناز کتاب دے. ایک مظلوم اور بدنام مصلح. مظلوم سڑے ہو. تاریخ وہابیت پنم باندے حقائق کے آئینے میں ڈاکٹر محمد بن سعد الشویر پنم کتاب لکھلے وہابیت، تاریخ وہابیت حقائق کے آئینے میں. ډېر زبردست کتاب دے. نو انسان چې د بهتانونو نه، تهمتونو نه، د سلف صالحینو کردار نه او دغه د اصلاح نه چې خبرېږي، په مطالعه خبرېږي. دا خو بهر سره تهمت تړي، ایجنټ او فلانو دستانو. دا کتابونه چې د مطالعه کې والله العظیم د محنتونو د انسان سلامو کی. شیخ البانی سے کوئی ما رأیتو بعد القرون المفضلہ، زرو کالو کی دننا د محمد ابن عبد الوهاب غوندے کار چانے دیکھے. زرو کالو کی خیر القرون نباد تردے زمانے پورے زر کال تیر شوی دی، خود دے انسان غوندے د توحید کار چانے دیکھے. حکومتی لیول باندے، عالمی لیول باندے. نو ما تاسو چې داغه په کتابونو کې یو کتاب دی القواعد الاربع. قواعد جمع د قاعدتون، د بنیاد ته وایي. قاعده ته قاعده څه کوي چې دا بنیادی د قرآن د زده کړې دپاره قاریان حافظان معشومانو ته وړومبنی بنیادی څه څه قاعده. قاعده معنی څه ده؟ بنیاد. نو قواعد جمع ده. سلور قواعد بدی کې بیان ای. نو دا عوامو د پارم فائدہ ده، طلباو د پارم ده، علماو د پارم ده. نو دے فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ. فرمائی ز سوال کوم د اللہ تعالیٰ نے چاہ کریم دے، رب العرش العظیم دے، رب دے دہغ عرش چالوی دے. دیتا ہوئی لگی التوسل بالاسماء. التوسل بالاسماء مخی و زمونگ استاذان ہوئی چی التوسل باسماء و صفات. نا صحیح مسئلہ رہا چی التوسل بالاسماء ہی. توسل جو اختل کی گی دا اللہ تعالیٰ پنمونو اختل کی گی، نہ دا اللہ پا صفاتو. اللہ تعالیٰ نے چی سوال کے نو داغ پا نمونو باندھ بے کے، پا صفاتو باندھ بے نکے. نو دیتے لگی التوسل باسمائی ہی.
अल करीम चा इज्जतमंद है। सवाल कोम द अल्लाह तआला ना अल करीमा चा इज्जतमंद है। असअलुल्लाह अल करीमा दे सिफत द लफ्ज द अल्लाह हुई लेका मंसूब हम दे दा से अल्लाह तआला अल करीमा चा इज्जतमंद है। दा से अल्लाह तआला चा रफ दे अल अर्श अज़ीम दर अर्श लोए। दा द्वार सिफात कुरान के अल्लाह जिक्र करी दी। उड़ुम्बने सिफत चाल करीम दे जिक्र करे पर सूरह इन्फितार शपगम आयत की रोबा से सूरतुल इन्फितार शपगम आयत आखिरने पारा दा। सूरतुल इन्फितार आखिरने पारा शपगम आयत रोमिसो सूरतुल इन्फितार आयत नंबर 6 आखिरने पारा। अल्लाह फरमाई या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसाना सिशी तो कदर कड़ी दता तब पर अब इज्जतमंद रब्बिकल करीम परबस्ता अल करीम चा इज्जतमंद है। संग इज्जतमंद अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक। आगाज़ात दे चिती पैदा करे नु बे बराबर करे नु फअदलक नु बे अंदामुनम दरकड़ी नु फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक। दे तारीफ दाल करीम हुई अल्लाह संग इज्जतमंद है दासी इज्जतमंद है जिसका शक्ल ढेर बराबर जोड़ करे। फादलक न ढेर लोड़ी ची चत्तरी सर लगी न बीखी दाम उछरगानों पर शांति ची खलक दरमान यखबीक दी बिल्कुल मोतदिली बराबर करे। माता से अल करीम दा सिफत अल्लाह तआला कुरान की जिक्र करे ज़िक्र मुसन्निफ दे वसीले पर ही पेश करे दा। देम सिफत दार रब्बिल अर्शिल अज़ीम साल कुम अल्लाह तआला ने चार रब दा अर्श लोई दे दा सिफत जिक्र करे सूरह नमल शपगी शयात के सूरह नमल शपग विश्तम नंबर आयत नमल जमा ख्याल ले शलम पारादन नुल्लसम पारादा नुल्लसम पारा सरी शयात सूरह नमल। सरी शयात नगोरे बल्कि दो ही शयात नगोरे खबर पोई शही। अल्लाह फरमाई इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। बिल्किस बादशाही जिगर कई वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाहि व ज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम फसद्दहुम अनिस सबील फहुम ला यहतदून। अल्ला यस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी युख़रिजुल ख़बअ फ़िस समावाति वल अर्दि व यअलमु मा तुख़फ़ून व मा तुअलिनून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह तआला लायक दे इबादत दे निश्चय मा सिवा दना अगर रब दे अल अर्शी चा खावंद अर्श लोई दे। शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह दा द्वान निमून द अल्लाह तआला जिक्र कई दल तके दा पदी बुनियाद चिदा कुरान की जिक्र दी कहना दा से की जिक्र दी आगा अस्मा ब जिक्र के दा कुरान की जिक्र हदीस की जिक्र
گورا دی آیتونو کی تاسو گورئی بلقیس بارک وی ولها عرش عظیم، بلقیس د پارم عرش عظیم د اللہ پبارکی وهو الرب العرش العظیم. التا عرش عظیم نکی روا دلتا العرش العظیم معرفه ده. پتہ ولګی چې د بلقیسم ټیک د یو تختو خو سم معمولی تختو، اما د الله تعالی چې کوم عرش ده العظیم او ډېر لوی دی. معرفه په دې بنیاد ذکر کا سکون وای چې به د بلقیس عرش کې او د الله عرش کې څه فرق دی. په دغه بنیاد باندې الله تعبیرونه الفاظ دا جدا جدا کړ. اسأل الله الکریم، سوال کوم د الله تعالی نه الکریم چې عزت مند دی، پخپلم عزت مند دی، او چې کله معنا متعدی کې نو معنا بلم عزت ورکړي. رب العرش العظیم چاغ رب د عرش لوی دی. د سې سوال کې ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ چې دغه الله تعالی د اسلام مددگار جوړ شي په دنیا کې او په آخرت کې. دغه توحید وایي دغه الله تعالی د استاد دوست جوړ شي په دنیا کې په آخرت کې. کارساز کا ورته دوست کا ورته دواړه معنی دي. یتولا کا دغه الله تعالی د استاد بچ کون کې جوړ شي په دنیا کې په آخرت کې. دغه ولی معنا هم دادا ولی سمانا د دوست خو هغه دوست چې بچ کون کې، نو دغه الله تعالی د استاد دوست جوړ شي دنیا کې آخرت کې. دنیا کې الله تعالی د خلکو څنګه دوست جوړیږي نو تاسو روبا سي سوره بقره د دوستانه مثال وګورئ. الله څنګه دوستانه کوي بندګانو سره. بقره 257 نمبر آیت، 250 نمبر آیت سوره بقره. دا تقریبا درېمه پارا ده، درېمه پارا بس شروع شوی دا وایي جی. آیت نمبر دے 257 اللہ فرمائی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ تعالی دوست دے دائی کسانو چی ایمان روڑے دے. سنگ دوستے دے تفسیر دادے روباسی دوی لرا من الظلمات دے تیرون رناتا. دائی دو دوستانے مثال دے حالتے وی سوال کوم د اللہ تعالیٰ نا چی تاثر دی اللہ دوستانو کی دنیا کی نو دنیا کی دا مثال شکن تیرون رئیس رناتا. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. نو بیا خو مثال ذکر کرے دے ابراہیم علیہ السلام دے مثال ذکر کرے نو ان یتولاک فی الدنیا اللہ تعالیٰ دے استاس دوست جوڑ شی دنیا کے. دغسی تاسو روبا سے سورة الاعراف یوصل شپگ نوی آیت 196 نمبر آیت سورہ اعراف کی. بل مثال اللہ ذکر گئی سورہ اعراف نہم پارا دا. دے سر بستاسو تجربی مشوی قرآن پاک تازو تجربی مشوی
زمونږ دې کې زیره تجربه ده قاریان به دومره زر نه راړي چې زه راړو الله فرمایي إنا ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين یقینا دوست زما الله دے الذي حق الله نزل الكتاب انشار علیہ گلے کتاب وهو يتولى الصالحين دغ اللہ تعالی دوستانہ کی د نیکانو سره دوستانہ کی د نیکانو سره نو کله چې الله تعالی ستا دوست جوړ شي مدد بدیم کئی بچ کئی بدیم کنا والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون آکسان چی تاسو را بلے ما سوا ددنا کا اللات دے کا منات دے کا ازادا لا يستطيعون نصركم دی وسن لری د مدد دستاسو سرا تاسو خلا پرې دی ولا انفسهم ينصرون او ندی خپل ځانونو سره مدد کولې شي یو سره چې د ځان تپوس نشي کوی د بل بسو کیخه دا و تاسو حال دی راشد الله سره دوستانه وي قائمه کوي بلکې وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا کتدیر بلی هدایت طرف ته نو دي تاسو आवाजم ناوري وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون تبغور دي لره چې ګوري تا ته حال دای چې دي قتل نشي کوله نو دغه چې دلته لګري چې ان يتولى کا نو دای د دې آیتونو نه استنباط کړي دي نو سوال کوم د الله تعالی نه چې عزتمن ذات دې ربدار شي عظیم دې د څه سوال کې ان يتولى کا فی الدنيا والاخره دغ اللہ تعالی دوستانو کی تاثر پا دنیا کیم پا آخرت کیم دغ اللہ تعالی دستا کار سازشی پا دنیا کیم پا آخرت کیم دویم دعا دادا وَإِن يَجْعَلَكَ مُبَارَكَ اِنَمَا كُن سوال کم دا غزات نا چی اللہ تعالی دا غزات دی اگرزی تعالی لب مبارک کمزے کی چیئے تو کمزے کی چی تئین اتدی مبارکی مبارکن دسی ویلے چی اللہ تعالیٰ دی اسرار ملک نے مبارک جوڑ کی ویلے چی تاثرو باسی سورہ مریم درشم نمبر آیت 30 نمبر آیت سورہ مریم شپارسم پارا دا شپارسم پارا آیت نمبر 30 آیت نمبر 30 سورہ مریم گورا اللہ تعالی دلدگی د مریم واقعہ ذکر کی آتیش آیت کی فاشارت نہیں قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا گرزول مز مبارک أينما كنت کم ذکی چیئے نو شیخ رحم اللہ دا دی آیت پر تقاضا سے کوئی وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ اللہ دی اوگر زیتا مبارک کمزے کی چتے برکت والا ابن کثیر سے کوئی وَجْعَلَنِ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ کی معنی کئی وَجْعَلْنِي مُعَلِّمًا لِلْخَيْرِ عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اے مُعَلِّمًا لِلْخَيْرِ گرزولے دے مال اللہ تعالی معلم دا خیر مبارکن بمانے معلمہ بل قول غزی گر کی پا مادن نفع سرم راجی مبارکن بمانے دا نفعان
فیدہ ورکون کے اگا انسان مبارک دے چی فیدہ ورکئی معلم وی دا خیر بہرحال مبارک کی دیر معنی دی خدا میں تاؤستا پدی بنیاد دا خبروں کا چی مبارک لفظ اللہ قرآن کے استعمال کرے دے درم دعا دادا وائی اجلک ممن اوتیا شکرا سوال کوم د اللہ تعالی نے چې وګرځي تعالی را ممن دهغه چانه اذا اوتیا کله چې د نعمتونو ورکړي شي نو شکر دې شکر وباسي کله چې دې ته نعمتونو ورکړي سو وباسي شکر کوي تا دې الله شکر گزارو بندگانو نه وي جوړږي وَإِذَا ابْتُلِيَ الصَّبْرَ او کله چې په باندې مصیبتونه راشي نو صبر دې صبر کوي وَإِذَا أَذْنَبَ نو استغفر او کله چې دې ګناهو کې نو دې بخنه غواړي څنګه خې دعاګانې کړې دي فرض خانه چې خې کړې کې بدی کړې خې کړې و عزت الله تعالی نه سوال کوم رب الکریم دے عرش عظیم دے چې تا دے الله دا چان وګرځي چې کله د تصور کړی شي شکر کوي کله چې به مصیبت راشي صبر کوي گناہوں کی بخنه واړي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائی امام مسلم پر کتاب الزہد کے حدیث ذکر گئی پیغمبر پاک فرمائی عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر تعجب دے دا مومن مسلمان جنتا ددت جن ټول خیر خیر دے ولیس ذالک لأحد الا للمومن دا صفت صرف دا مومن دا پارا دے گوئے ان اصابته سرا شکر فکان خیر اللہ کدت اورسی خوشحالی او پائی شکر ادا کی نو دا دا پارا خیر دے وَإِنَ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ کورسی دا تکلیف صبر دے صبرو کی نو دام دا پارا خیر دے دا مومن مسلمان ہر اڑخت گٹا گٹا دا خوشحالے کم دا گٹا دا شکر ادا کئی مصیبت کم دا گٹا دا چی دے سکی صبر دارنگ بل حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم کله چې الله تعالی یو قوم سره محبت کول غواړي نو په دوی امتحان کی فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع نو چا چې صبر کو دل الله تعالی عوض د صبر ور کوي او چا چې فریاد کو د الله تعالی عوض د فریاد ور کوي خو خدای اوس خپل لوي نو زکه د دالوړي دی او عزبتلی الصبر اذا اوتی شکر و اذا اذنب استغفر کله چې گناه کوي نو بخنه واړي التوبه من الذنب الندم والاستغفار حدیث کی راضی صحیح الجامع کے شیخ البانی روڑے التوبه من الذنب الندم والاستغفار سرے چکل دا گناہ نہ توبہ باسی نمبر 1 کار بدے گناہ بانی پخیمان کیا کئی 2 نمبر الاستغفار بخنا بواڑی اور ٹولی مسئلے پا حدیثوں کی ثابت دی نو بیادا مصنف وئی فَإِنَّهَا أُولَٰئِ الثَّلَاثُ عنوان السعادہ دا دریوانا سیزونا چکم ذکر شو عنوان السعادہ دا دا نیک بخت علامات دا دریوانا سیزون دا سیشی علامات دی نیک بخت کم انسان کی جی شکری کم انسان کی جی صبری کم انسان کی جی دا استغفار صفتی ندکی دا نیک بخت دریوانا علامات موجود دا نیک بخت انسان دے دا اللہ پنیز او کم انسان کی جدا صفات نہیں نو دے نیک بختا کتے ہر سمرہ پا معاشرہ کی دیندار اخکاری دی
خو دا الله پنځ دې دیندار نه دی. دا الله پنځ نیکبخت انسان دغه دی چې په دې دریو صفاتو عمل کوي. ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سنن ابی داؤد کی حدیث دے پیغمبر پاک فرمائی ان السعید لمن جنب الفتن ان السعید لمن جنب الفتن و ان السعید لمن جنب الفتن. درې ځله پیغمبر پاک فرمائی نیک بخت سره هغه دی چې هغه د امتحاناتو نه وساتلی شي محفوظ کړی شي. بیا په آخره کې ولمن ابتلیا نیک بخت هو هغه دی چې د امتحاناتو نه محفوظ شي. خو بیا هم که یو سړی په امتحاناتو کې گیر شو فصبر فوها او دې په دې صبر وکړي نو دا خو د ده دپاره د دې ټولو نه غټه خوشحالي ده. دغه مصنف ځکه دې حدیثو ته کتلي دي او په دغه بنیاد باندې دا درې څیزونه د علاماتو د نیکبختۍ ګرځولي دي. بہرحال قواعدو ته یو ورځ درس شته او بہرحال وایو به زمونږ څه کار دی. الله پاک دیو کې چې مونږ او تاسو نیکبختو بندګانو کې راولي. الله پاک دې مونږ لا استقامت راکړي، عفو عافیت دې راکړي، د ټولو مصیبتونو دې مونږ محفوظ وساتي. الله پاک وایي صبر مه غواړئ، لږ عفو عافیت غواړئ، صبر برداشت مونږ نشو کولی. او یا الله که مونږ نه په تقاضا انساني ګناهونه شوي مونږ ته د بخښنې توفیق راکړي، د استغفار ویلو توفیق دې الله مونږ له راکړي. او دارنګې کوم نعمتونه چې الله مونږ له راکړي دیني دي، بدني دي، مالی دي، په هر شکل سره دي، نو د ټولو نعمتونو د شکریا ادا کولو توفیق دې الله مونږ له راکړي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم به دا ډېر ویلي رب اجعلني لك شکارا ولك ذکارا ولك رهابا. یا الله ما شکر گزار بنده جوړ کې، ما یریدونکې بنده جوړ کې، او یا الله ما ذاکر ذکر کون کے بندہ مونږ نه جوړ کی. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. قرآن کریم کې دغه صفت د مسلمانانو ذکر دی. نو الله پاک دې د ټولو دغه نیکبختۍ په صفاتو باندې مونږ موصوف کی او د بدبختۍ صفاتو نه دې الله پاک مونږ وساتي. اقول قولي هذا واستغفر الله.